تیار یې لاس اوچت کړئ چې څوک تیار دي زنده‌باد رونو موږ به چې کله الیکشن ته کوزېدو نو په موږ باندې ډېر زیات ظلمونه شوي وو پهله ظلم شوی و په 9 اپریل 2022 کې چې کله زمونږ یو منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان صاحب د کرسۍ نه دوی په دوکې سره کوز کړو او د ټولو نه د پاکستان د ټول نه غټ عدالت په نیمه شپه ولګېدو کېناستو او زمونږ وزیر اعظم یې کور ته بوتلو د ظلمونو یو سلسله روانه وه بیا زمونږ په لیډر باندې 220 FIR وشو خو زمونږ لیډر سرنډر نشو ولې سرنډر نشو هغه به ټولو خلکو ته وي چې زما مینه د خلکو په زړونو کې ده شته که نشته څومره ده لاس اوچت کړئ چې پته ولګي زنده‌باد همدا غرور او دا تاسو په 8 فروری باندې وښولو ټولو دنیا ته ټولو غلو ته او د ټول سیاستدانانو ته چې د خان صاحب مینه د خلکو د زړونو نه نوځي د ظلم سلسله ختمه نه وه چې بیا زمونږ په لیډر په خان صاحب باندې ډزې وشوې په وزیر آباد کې او زخمي شو خو هغه بیا هم همت نه دی بیللی او خپل جنګ یې روان کړی دا جنګ د چا دا جنګ د چا دا زمونږ جنګ د حقیقي ازادۍ جنګ د خپل حقوقو د اغستو جنګ او دغه جنگ کې مونږ کامیاب شوي وو په 8 فروری باندې د ټولو غلو ته پته ولګېده چې ټول پاکستان کې خان صاحب کلین سویپ وکړو ظلمونه داستان دلته ختمېدو نه چې د 9 مۍ واقعه وشوه د 9 مۍ واقعه چا کړې وه هغه هم ټولو ته پته ده چې هغې کې څوک ملوث وو هغې کې زمونږ اوس هم پیټیشن پینډینګ دی چې مونږ ورته وي د دې جوډیشل انکوایري وکړي او څنګه چې تاسو ته پته ده د ګډو په مرګ کې پانسي نشته هغه به ټولو خلکو ته وي په ټولو خلکو ته به په ګروپونو کې وي چې د ګډو مرګ کې پانسي نشته او یو غلی نیولی مو هغه په میډیم راغلی و تاسو ټولو کتلی و هغه ویډیو مونږ خان صاحب له ورکړې وه بیا هم جي د ظلم انتها ختمه نه شوه زمونږ خان صاحب بغیر اورېدو باندې سزا کو خو قوم همت نه دی بیللی قوم وی چې مونږ به خان صاحب سره ولاړ یو او ثابت یې کا چې په 8 فروری خان صاحب کلین سویپ وکړو بیا وروڼو په 13 جنوري باندې مونږ نه د بیټ نښه واغستې شوه دا بل ظلم وشو وروڼو په 8 فروری باندې بیا یو بډ ظلم وشو چې د عوام منډیټ یې پټ کو په دغه منډیټ کې غل ډپټي کمشنر آفاق وزیر پنجابي ملوث دی که نه دی ملوث سرمن به دې وباسو که نه به وباسو دغسې دې سره په دې ډاکه کې CCPO پېښور چې کومه حواله هغه په دوبۍ کې اغستې وه ورسره CCPO پېښور هغه هم په دې کې SSP پېښور په هغې کې ملوث دی کمشنر پېښور دې کې ملوث دی او نور ډېر قوتونه دې کې ملوث دي خو عوام دا کاغذي MPA نه مني هغوی وایي چې مونږ به د ووټونو MPA منو منئ به که نه د ووټونو MPA منئ که د کاغذ د ووټونو MPA به منئ که وروڼو ما خو چې په 9 تاریخ شو او سهار 5:30 بجې وې دې پنجابي وزیر آباد والا وفاق وزیر ځکه زمونږ د وزیرستان خلک ډېر پښتانه دي ډېر غیرتمند دي په پښتو په ننګ ولاړ دي رشوت خواره نه دي حرامخور دي دې حرامخور ته ما ووي تا د عوامو په حق ډاکه واچوله انشاءالله ستا د سرمن نه به وباسو انشاءالله دغسې مونږه CCPO پېښور ته ما په جرګه کې وي چې دې غلا کې ته ملوث یې SSP اپریشن ته ما ووي چې ته دې غلا کې ملوث یې او وروڼو هغه ورځ مونږ نه ده هیره چې دلته مونږ راټول شو چې مونږ به خان صاحب له ختم کوو او دلته یو DSP دی یو ټټو شان لنډې شان DSP دی هغه ته ما ویلو چې انشاءالله دا وخت په تا ته ثابتوي چې دلته به مونږ جلسه کوو او ته به مونږ ته سلوټونه کې نن ثابته شوه چې دغه ټټو SP دغه ټټو CCPO
دغه غل دغه ډاکو کمشنر نن موږ ته سلوټ کوي. ما ورته ویلي وو چې دا 144 په دا عوام تا ته ښیي چې ته په غلا کې ملوث وې، ته په دروغو کې ملوث وې، ته رشوتخور وې. دې سی سی پي او ته ما ویلي په مخامخ دې اس اس پي اپریشن ته مې خولي وو او په های کورټ مخې ته مې ورته خولي وو. ټوله دنیا لیدلې وه چې دې اس اس پي اپریشن ته ما وي چې انشاءالله د دې ظلمونو حساب به درنالم او انشاءالله الو به وروڼو د یو نارې جواب راکئ چې عمران خان لیکے رہیں گے والسلام.